أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. سورة النور 34 نمبر آیات ہے. په دې 34 نمبر آیات کې ترغیب ذکر کی قرآن پاک ته او بیا دې صورت ته خصوصا حاصل یې دا دی چې الله تعالی وایي دغه آیاتو صورت او آیاتونه چې کوم تاسو په وړاندې دي نو دا مونږ تاسو ته نازل کړي دي مبینات واضح دي، یعنی احکامي به ښکاره دي. یو مبینات اکثر په احکامو کې ذکر کیږي، بل بینات چې د میم سره نه نو دا په عقایدو کې ذکر کیږي چې عقاید یې واضح دي او مبینات احکام یې واضح دي. نو د مبینات نه د اصطلاح نه معلومیږي دا چې دلته مراد نه دا صورت دی چې دا صورت الله تعالی نازل کړی دی او د دې صورت احکام بیخي واضح دي. نو الله تعالی ولقد انزلنا یقینا موږ نازل کړی دي الیکم تاسو ته آیاتونه د دې صورت مبینات ښکارا ومثلا من الذين خلوا او مثالونه د هغه کسانو چې تیر شوي دي من قبلکم تاسو نه وړاندې په تیرو قومونو احوال به هم ذکر شوي دي د عبرت دپاره. وموعظه او دا نصیحت دی للمتقین پرهیزګارانو دپاره. نو موعظه للمتقین کې د نیکانو دپاره بشارت ذکر شو. د نیکانو خلکو دپاره په دې صورت کې بشارتونه خوشخبریان شته او د بدعملو خلکو دپاره پکې یری شته. د تیرو قومونو ذکر احوال ذکر کولونه وروسته د دې قومونو دپاره چې کوم موجوده دي ګمراه دي هغوی دپاره د عذابونو خبرداری پکې هم شته. نو گویا چې دا غون ترغیب شي قرآن ته چې په دې قرآن کې به تاسو واضح احکام وینئ، د تیرو قومونو احوال به تاسو وینئ چې هغوی ولې ګمراه شوي، ولې خراب شوي او بیا ورسره څه وشو. د نیکانو خلکو دپاره به پکې تاسو خوشخبریانې وینئ. دا داسې کتاب دی الله تعالی د خپل علم مطابق نازل کړی دی. دا د قرآن صفات او ترغیب شي قرآن ته. الله نور السماوات والارض، الله تعالی رڼا ورکوونکی د اسمانونو ته دی او ځمکې ته دی. ځمکې او اسمانونو ته الله تعالی رڼا ورکوي. نو اصل کې دا داسې دی نور په معنا د منور سره دی. الله نور السماوات، الله منور السماوات. الله تعالی رڼا ورکوونکی د اسمانونو او ځمکې ته. دلته کې نور رڼا نه مراد هدایت دی چې ځمکې او اسمانونو کې چې څومره خلک الله پیژني، د خپل ژوند مقصدونه پیژني، دغه ټول د الله تعالی هدایت دی. دغه رڼاو ته الله تعالی ورسول، بل څوک یې نشي ورسولی. مثل نوره کمشکات فیها مصباح، مثل نوره مثال د رڼا د دغه الله تعالی د دې نور د دې دویم نور نه مراد قرآن دی یا هدایت دی مراد دی. نو مطلب یې داسې شو چې د الله تعالی هغه هدایت چې انسان ته ورکوي که مشکات په شان د یوې ډیوې دی، که مشکات فیها مصباح په شان د هغې تاخ دی چې په هغه تاخ کې یو ډیوه. المصباح فی زجاجة، او دغه ډیوه په یو شیشه کې بند دی. الزجاجة، دغه شیشه کأنها گویا چې دغه شیشه چې دا کوكب ستوری دی دوریون پړقېدونکی. یوقد، او دغه ډیوه بلیږي من شجرة مبارکة زیتونة، په یوې مبارکې ونې د خونه باندې، د خونه په تیلو باندې. لا شرقیة، چې دغه خونه نه شرقي یوازې مشرق طرف ته چې لمر پې کم لګي، ولا غربیه او نه مغرب طرف ته، یعنی د داسې کلاو ځای کې دا ونه ولاړی چې سهار پې نور راوخي چې پوره په دې باندې نور تېر شي د ماښامه پورې. مشرق طرف ته هم نه ده چې ګنې بیا نور مغرب ته واوړي نو سوری پې راځي، او یوازې مغرب ته هم نه ده چې ماښام کې مازدیګر کې پې نور لګي خو د سهار نه پې نور نه وي. نو داسې ونه هم نه ده چې کوم خونه داسې چې هغه په ډاګه باندې ولاړ وي د سهار نه ماښام پورې پې نور وي، د هغې تیل قیمتي او ډېر صفایي واضحي. نو دا داسې ونه ده چې لا شرقیة ولا غربیة، نه شرقي ده مشرق طرف ته ده یوازې، نه مغرب طرف ته ده یوازې، بلکې به یو کولا او ډاګه باندې ولاړه ده. یکادو زیتها، نږدې ده چې تیل د دې یضیء رڼا ورکړي.
ولو لم يمسسه نار، مگر چې چا ولا ور نږدې کړی نه تیل په خپل دومره واضح دي شیشه په خپل ځای صفا ده تیل په خپل دومره صفا دي چې کته ور ور نه وړي تیل په خپل باندې هم سړی راحت پوری په شیشه کې رڼا کوي نور علی نور دا یو رڼا شو د بل رڼا د پاس دا در دي آیات لفظي معنا شو دي ځکه په دې مثال لفظي معنا شو اوس دا مثال لسی سره لګي د ځینې علماء راي دا د مثال د مؤمن سره لګي د مؤمن د ایمان سره لګي د مؤمن د سینه چې کومه ده ته په شان د یو تاخ واله په دې تاخ کې دننه زړه چې کوم دی دا یو شیشه واخله په دې شیشه کې په دې زړه کې چې دننه کوم ایمان پټ شوی دی هغه ایمان په منځله د یو ډیوي باندې واخله چې په دغه ډیوه کې ګویا تیل پکې دي او د خونه تیل نو په دې طریقه باندې د مؤمن صفت دسې چې کده د آسماني هدایت نه میشوي او وحی ته نه رسیدلی لیکن په دې فضله کې اخلاص او د الله تعالی د وجود هغه جذبه د مخ کې نه موجوده وي په دې وجه باندې د دنیا اکثري کافران د الله تعالی د وجود قائل دي اگر که په خپل باندې گمراه عمل به صحیح نه لیکن د یوسو د هریانو نه علاوه چې هغه خپل دغه ایمانی نور دومره ضایع کړل په خرافات او ناجایز باندې چې هغه د الله تعالی د وجود نه منکر دي خو نو د دنیا اکثري کافران د الله تعالی د وجود قائل دي د رحم او د انصاف قائل دي په دې پوهیږي چې پیساري د بر ناراضي په دې باندې پوهیږي هغه جدا خبره ده چې بیا هدایت یو وړاندې نشته دی او یو نظام ورته معلوم نه دی چې په هغې باندې عمل وکړي ځان الله تعالی ته ورسوي داسې پوهیږي بیا نه هغه سهولیت ته برابر شوي نه دي نو دغه فطرتان چې کوم جذبه په انسان بړه کې پرته وي نو دا د هغې مثال شو د هغه نور مثال شو او بیا دغه تایید چې کوم دی په یو حدیث مبارک سره هم کېږي نبي علیه السلام فرمایي چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام ټول ماشومان په فطرت د اسلام باندې پیدا کېږي دي فطرتان د پزړونو کې د اسلام د احکام او د مین او جذبه د مخکې نه پخی موجود پکې خو بعده والده یحودانه او ينصرانه مشران د سړی به بیلاری گمراه کی نه يهودیت ته واړي نصرانیت ته واړي بل څه ته واړي بیلاری کی خو اصل کې فطرتان د ټول ماشومان په ځل کې د ایمان جذبه یي نو دا هغه قدرتي نور دی چې الله تعالی د هر سینه کې خودلې دی بیا وروسته چې کله وخت یې سره د ماحول او تربیت نه بعد مؤمن د صفات چې دغه هدایت نه پیدا غستې شي او باقی مخلوقات چې تربیت غلط شوی بغیر ماحول کې پاتې شوی هغه اکثری بیلاری شي او دغه نور نه پیدا وانه خلی دا د عام علماء رائے ده په دې کې دا کعب الاخبار چې یو لوی عالم دی د تورات او د انجیل علم نورسته قرآن زده کړی دی مسلمان دی ډېر نیک عالم سړی تر شوی دی صحابه کرام کې دنه دې آیت باره کې تاسو وشو چې دې آیت باره کې څه خیال دی نو کعب الاخبار چې یو لوی عالم دی وی دا مثال اصل کې د نبی علیہ السلام د سینې دی او دا کوم مثال چې ذکر شوی دی چې د الله تعالی هغه نور چې کومې د مخلوق ته ورکړی دی په شان د یو تاخ والا او تاخ کې دننه شیشه ده شیشه کې دننه ډیوه ده ډیوه کې بیا د خونه تیل پراته دی یو تیل دومره واضح روښانه دی چې ته د ور نه وړې نو بیا هم څه هدف پورې رڼا کولی شي وایي دا ذات د نبی علیه السلام د سینه د نبی علیه السلام ده ځکه د نبی علیه السلام ذات او سینه داسې وه چې نبی علیه السلام ته لا وحي را رسېدلې نه وه وحي شروع شوې نه وه د هغې نه مخکې د نبي علیه السلام ډېر عجیبه عجیبه کمالات مشهور دي تاریخونو لیکلي دي او دغه شان ته کې سیرت کتابونو نقل کړي دي چې نبي علیه السلام چې لا پیدا شوی نه و تش ته به کومو انسانانو نجردي پیدا کېدل مطلوب و هغه انسانانو پر تندي کې به یو رڼا ځلېدله او دا په تیاره کې هم ځلېدله خاص کر عبدالله چې کوم د نبی علیه السلام پلار محترم دی هغه هم چې کله پیدا شو د وړوکوالي نه د تندي کې هغه رڼا ځلېدله چې کوم د نبی علیه السلام د پیدایش زیری و بیا چې کله نبی علیه السلام پیدا شو وحی را شروع شوی نه د هغې نه وړاندې احوال یې بدل و زانګو به په خپله زنګېدله دغه شان د کې ټول احوال یې عجیبه عجیبه و شق صدر سینه یې دوه درې پیر اپریشن شوه فرشتو کلاو کړله زړه ورله صفا کو به کې کېښودو او دا حالت ډېرو خلکو ولیدل دغه احوال چې د عام انسانانو سره بیخي سمون نه خوري او دغه که د وحي نه راغلی نو په خپله باندې د کمالات د نبي علیه السلام په لوی شان باندې په خپله دلیل بیا د نبوت نه وړاندې چې کړی دی شام ته تر سره لاړو
یو عالم سره ملاو شو د عیسایانو لوی عالم ورته وی د ماشوم د ستې د ورته ویل د مې وراره دی هغه ورته ویل دا ماشوم چې بیا رانه ویل د چې کوم علامات په تندې کې ځلیږي کوم احوال زینما نو دا د پیغمبرای دی د اخر زمانه پیغمبر معلومیږي اسی نه چې دشمنانو ته zarar ورسي په لار کې چې نبی رسول الله سفر باندې ته نو بار په اسمان کې څوريز ګرځیدل او د باندې به سورې کاو په لار باندې بچ کړه ته نو کانو بوټو په سلام کاو په دمنه به سلام اچو دا هغه احوال چې د نبوت نه وړاندې نو اوس دغه احوال د نبی رسول الله دومره واضح دي او دومره صفا دي چې دا وحی نه وي شوی نو ام د نبی رسول الله کمالات واضح کړي او معلوم به چې وحی وشوله نو وحی داسې شوله کې بده یو ډیوه چې بچ شکی دی خودري او شپه تاخي او هغه کې د خونه تیل پراته بیا ولله اور متولګي د خونه تیل د کمال دا د رڼا تیز کوي به چې بچ شکی بلکې بیا رڼا نورم تیزيږي او د کې لګي نه ډېر صفا رڼا کوي نو چې کړه د ذات سره د اسماني وحي ملګری شوله نو د هغه رڼاګانې د دنیا ګډ ته ورسېدل ټول دنیا روښانه کړه هر چا ته دین ورسېد نو دا مثال د نبی رسول الله د سینې او د زړه او د ایمان دی او د عام علماء رائے دا چې د عام انسانانو یا د مسلمانانو هم دی به هر حال باندې د مثال د ټول سره سمون خوري په خپل ځای باندې لیکن ټول حاصل دا چې د الله تعالی هدایت یو لوی نعمت هر مخلوق ته د هغه سره څه فائدہ رسیدل او د الله تعالی هدایت او رهنمایي بيخي واضح ده چې معمولی حرکت انته وکي نو ډېر ثبت معلوم کې ډېر ثبت ویني بیا به ورسنه کې نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء د الله تعالی هدایت رڼاګانې دي یو رڼا د بل رڼا د پاسه ده او الله تعالی خای د غیرنا لره هدایت کې د غیرنا طرف ته د چا د پارم چې وواړي نو د دې نور نه مراد قران دی چې د قران مضامین بيخي واضح دي مطلب بيخي ښکارا دی عقل سره هم برابر دی تجربه سره هم بيخي برابر دی او دې قران ته الله تعالی هغه چاته هدایت کوي چې د قران زده کې عمل په وکي چې څوک یې خوخي او چې څوک یې خوخ نه پاتې کیږي چې ګناوونو کې نور ظلمونو کې ځان لړلې انو اخذ الله نه خوخ نو بیا ته د قران د تعلیمات او د عمل هدایت هم الله تعالی ورکوي نه او چې کوم دغه شان د کې نه نو الله تعالی ورته خامخا هدایت کوي نو دې ځکه کې نور یهد الله لنوره من یشاء مراد قران پاک دی چې قران پاک مضامین هم دغه شان د روخانه دی واضح دي او رڼا د پاسه رڼا ده یعنی د دې هغه کم احکام او کم مسائل چې دي هم د عقل سره سمون خوري هم تجربه سره سمون خوري هم تاریخ سره سمون خوري او دا ټول خبره چې راجمه کې نو هم دغه نتیجه شول چې نور علی نور رڼا د پاسه رڼا شول په دې وجه باندې یونان چې کوم حاکمان او هغه د نبی عليه السلام په هر کار باندې به خپل تجربه کوي اگر چې یونان والا کافرانو لیکن دای منلی و چې د نبی عليه السلام څومره کارونه دي څومره هدایات دي دا ټول د تجربه سره سمون خوري او تجربه نه خلاف نه دي په دې وجه د کله چې هغه د نبی عليه السلام سیرت مطالعه کو نو د نبی عليه السلام په سیرت کې دا مسله ده چې کله به استنجا وکړه لاس به بخاور باندې وینځه لاس کې به خاور راواغسته باغ باندې به لاس وینځه یا به د خټې په دیوال پورې به لاس وسوله هغه نه بعد به وینځه د جنان حاکمانو په دې من تجربه وکړه چې په دې کې بس پراته نو اندازې ولګول چې د تش او د سماعتي نه دغه چې کم جراثیم دی رغینه تور زړې لګي او د دې تور زړې چې کله ته وجنې نو د زمکه چې خاور چې کم جراثیم دی هغه په دې باندې زورور دی غالب دی دغه جراثیم چې خاور جراثیم سره مخامخ کی نو د خاور جراثیم په دې باندې غالب کیږي د وجنې مړه کوي ناغي او منل چې نبی عليه السلام دا عمل یو تر ته سنت باندې عمل دی خو بل تر ته کې د صحت د پاره ډیر پیدا منه خبره ده دغه شان د نبی عليه السلام په سیرت باندې نو بل تجربه وکړه او د نبی عليه السلام سیرت یو کوته چې نبی عليه السلام د کدو سره ډیر محبت کاو کدو په خوراکي به کدو خو يحب الدب کدو به خو کدو دی راوغه سو خپل له باټرو کې چې دي ګسدي اب دې خاصیتونه سدي نو هغه نه اندازه ولګول چې په کدو کې د کینسر علاج موجود دی کم کس چې کدو زیات استعمال نه کینسر پکې نه کینسر ورته نه راځي دا جراثیم په دې باندې غالب کېدل نشي او راسي په دې طریقه باندې بي حساب نوري خبري نو دغه نه پته لګي چې قران او د نبی عليه السلام سیرت نور علی نور دغه تجربه سره برابر دی د عقل سره برابر دی او د وحي سره برابر دی انجام هم انتهایی بهترین دی ويضرب الله الامثال الله تعالی بیانای مثالون لرا للناس د پاره د خلکو
والله بكل شيء علیم، الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی. نو کوم مثال چې وایي د هدایت مبارکي مکمل برابر دی، صحیح دی.